زبا پدغ شیرونو سره خپل ګرام قدر رور او د نوجوانانو د زړه دړکن او انتهایی ذهین طالب علم زمنګا متعلم محمد رحیم محمودی صاحب هغې ته بلنه په دغه اشعارو باندې ورکوم زه ګورې ګناه او ثواب پیژنم زه ګورې ګناه او ثواب پیژنم عقل خدای راکړی دی بیخه او خراب پیژنم زه امام اعظم صاحب د وخته ملا کړی یم زه امام اعظم صاحب د وخته ملا کړی یم شکر دی مسجد کې اوس منبر او محراب پیژنم ما ته که کیسې کوې د یار د محبت کوا ما ته که کیسې کوې د یار د محبت کوا ما ته لولما بې د لسته کتاب پیژنم بلنه ورکوم خپل ګرام قدر رور متعلم محمد رحیم محمودی صاحب ته چې هغې راشي او تاسو ته خپل ګزارشات وړاندې والصلاة والسلام على أفضل الرسالة وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان و دوستانو د ټولو اول دغه مولانا صاحب او ستاسو ټول کلیوال او دغه مولانا صاحب والدینو ته په دغه ختم البخاري باندې مبارکباد پیش کوم چې الله رب العزت دغه احادیث نبوي دغه درس او د پیغمبر علیه السلام د سینې نه کم روشنایي او کم نور خوره شوې ده د احادیثو په شکل کې الله رب العزت دغه مولانا صاحب موږ ټولو ته توفیق راکړي چې دغه علمي روشنایي سره دغه دنیا کې په دغه معاشره کې د خلکو زړونه موږ منور کړو والله رب العزت دغه مولانا صاحب محنتونه او کوششونه په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي محترمو یاد ولرئ چې یقینا هغه انسان ډیر زیات کامیاب وي چې هغه د پیغمبر علیه السلام د احادیثو درس ووایي او بیا هغه درس نورو خلکو ته هغه رسوي دا ډیر اعلی مقام والا انسان راغلی وي لیکن زموږ په معاشره کې چې موږ وګورو نن سبا د علماء کرامو انتهایی زیات کثرت باندې علماء کرام موجود دي په هر ځای کې علماء کرام موجود دي لیکن زموږ په معاشره کې د علماء کرامو هغه قدر او هغه احترام هغه نشته محترمو یاد ولرئ چې تاسو ته وګورم د پیغمبر علیه السلام هغه زمانه راته یاد شي چې پیغمبر علیه السلام په علي صوفه مدرسه کې هغه چبودره کې د قرآن او د حدیث درس ورکول نو هغلته به داسې لږ تعداد کې به مسلمانان یعنی صحابه کرام ناست وو هغه صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام نه به قرآن زده کړله او بیا دغه قرآن نورو خلکو ته وښودله او بیا په خپله هم عمل وکړله او بیا نورو خلکو ته هم د عمل کولو دعوت ورکوله حتی چې صحابه کرامو په دې قرآن او په احادیثو باندې دا رقم عمل شروع کړله چې یو مشرک او یو کافر هم د پیغمبر علیه السلام دغه صحابه کرام وکتل هغوی په دغه پیغمبر علیه السلام باندې ایمان راول او مسلمان بشو د پیغمبر علیه السلام په احادیثو کې او د پیغمبر علیه السلام باندې کوم قرآن چې نازل شوی دی په دې کې ډېر زیات اثر به مسلمانانو لیکن نن په معاشره کې موږ وګورو چې په ما او تا باندې دا قرآن ولې اثر نه کوي په معاشره کې ما او تا وګورو د قرآن او د طالب او د مولا دغه احترام
دا زما او ستا د زړه نه ولې وځي محترمو؟ د دې اصل وجه دا ده چې ما او تا قرآن هم نه پېژنو، ما او تا ملا هم نه پېژنو، ما او تا مسجد او مدرسه هم نه پېژنو. چې کله څوک مسجد او مدرسه وپېژني هغه بیا د پیغمبر علیه السلام باندې په خپل ځان قربانېدونکي جوړ شي. لکه مثال په طور باندې وګورئ، حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دا هغه انسان و، دا هغه صحابي و چې د دې په لاس کې توره وه او دې د کافر په صف کې ودرېږي او دې د پیغمبر علیه السلام مخالفت کوي او دې میدان جهاد کې په میدان جنگ کې دې کفارو په لښکر کې ودرېږي او د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو خلاف جنګېږي. دا په کوم وخت کې چې د دې تعلق او نسبت پیغمبر علیه السلام سره نه و راغلی محترم، د دې تعلق د پیغمبر د احادیثو سره نه و راغلی محترم. لیکن کله چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه دغه زړه د پیغمبر علیه السلام باندې چې کوم قرآن نازل شوی و هغې نورانیت سره منور شو او د پیغمبر علیه السلام دغه سینې نه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته دغه فیض جاری شو. هغه خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام لښکر کې شاملېږي او د پیغمبر علیه السلام د دفاع دپاره توره په لاس کې رااخلي او د کافرانو نه سره قلموي محترمو. هغه خالد رضی الله تعالی عنه چې هغه چې کله کافر و هغه ډېر زیات عزت و، هغې یو مقام او مرتبه و په کافرانو کې، هغه د کافرانو سردارو، د کافرانو د لښکر سپهسالارو، لیکن هغې خپل هغه دنیاوي عزت پرېښوستله محترمو او د پیغمبر علیه السلام سره خپل عقیدت او مینه محبت جوړه کړله او د پیغمبر علیه السلام فدایي جوړ شو او د پیغمبر علیه السلام دفاع دپاره خپل جان نذرانه پیش کوي او د جهاد میدان ته ځي محترمو. ما او تا نن په معاشره کې خپل دغه نوجوانانو باندې موږ ما او تا نظر واچو، زما او ستا نوجوان په څه کې مبتلا دی؟ تاسو ټول د محلې خلک یې، ټول یې که نه ټول زموږ کلام نه راغلي یې، محلې والا یې. نن تاسو په خپل دې معاشره کې وګورئ زموږ په دې معاشره کې دین څومره دی او بېدیني څومره ده. ما او تا په خوله باندې هر څوک وایي چې زه هم مسلمان یم، ته هم مسلمان، دا مولي صاحب هم مسلمان دی، لیکن مسلمانیت څه ته ویلی شي؟ هغه ما او تا نه پېژنو محترمو. زما او ستا نوجوان هغه لاړو د اغیارو د جال شکار شوی دي. زما او ستا ماشومان، زما او ستا دغه کشران وروڼه او بچي دوی د اغیارو په نقش قدم باندې روانېږي. د دې اصل وجه سره دغه مشرانو کمې او کوتاهي او د دې د غفلت له وجې نه دغه ماشومان دی په معاشره کې د ګمراهي په دغه لاره باندې روان دي. نن زما په معاشره کې د مور پلار قدر نشته، زما په معاشره کې د مولا او د طالب قدر نشته، زما په معاشره کې د مسجد او د محراب قدر نشته، زما په معاشره کې په کشر باندې شفقت او د مشرانو ادب او احترام نشته. د دې اصل وجه څه ده محترمو؟ اصل وجه دا د ما او تا د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د احادیثو نه لرې یو محترمو. اسی سوچ وکړئ که نه، نن زما او ستا بچي نن په معاشره کې دغه نوجوانان د دنیا په څومره کارونو کې مبتلا دي. ستاسو بچي کاروبار کوي که نه کوي؟ جواب راکوئ، خاموش مه کېنئ، جواب راکوئ ښه، چې په خبرو پوهېږئ جواب راکوئ. ستاسو ماشومان څه کاروبار کوي یا نه کوي؟ کوي که نه؟ په چغ ووایئ کوي. او چې دې دا کاروبار کې داسې کمې پیشې وکړي تاسو ورته قارېږئ، خود به قارېږئ. خو چې کله یو ماشوم 5 وخت لمونځ نه کوي، کله یو ماشوم د قرآن تلاوت نه کوي، کله یو ماشوم 5 وخت لمونځ نه کوي، کم پلار خپل بچي نه تپوس کوي چې تا لمونځ ولې نه ده کړې؟ یو پلار هم نه کوي. ما تاسو ته د پیغمبر علیه السلام یو حدیث ولوسته. پیغمبر علیه السلام فرمایي القرآن حجة لك وعليك. د قیامت پر ورځ باندې دغه قرآن یا خو د ستا دپاره به د الله په دربار کې ولاړ وي، ستا دفاع به کوي، او یا دغه قرآن به ستا دپاره د الله په دربار کې په تا باندې به شکایت کوي محترمو. که چېرته په دغه دنیا کې
په دغه قرآن او په حدیث باندې تا عمل کړی وي دغه قرآن ستا مخامخ یو ډال جوړیږي او تا به د جهنم نه منع کوي او کله چې دغه قرآن نه تا مخ اړولی وي دغه قرآن د قیامت پر ورځ باندې د الله په دربار کې ودرېږي الله ته به وفرمایي ای الله دغه انسان ما ته مخ اړولی و دغه انسان زما تلاوت پرېښوستی و دغه انسان په ما عمل نه و کړی کله چې دا قرآن زما او ستا خلاف ودرېږي محترمو ما او تا به جنت ته لاړ شو ما او تا جنت ته نشو تللی او د دنیا دغه تکلیف دا ځان له تکلیف محترمو دغلته زما او ستا په سر باندې درد راشي دغلته ما او تا ته تکلیف وي ډاکټر ته به لاړ شو زما او ستا علاج به وکړي ما او تا باندې مشکلات راشي ما او ستا مور او پلار زما او ستا سر ته ولاړ وي او ما او تا ته به حوصله راکړي زما او ستا سر به چاپې کړي ما او تا ډاکټر ته به لاړ شو علاج به وکړو محترمه کله چې هغه جهنم ته ما او تا وغورځېږو هلته زما او ستا تپوس وکړئ محترمو بابا ږیره دې سپینه شوله ټول عمر دې د خپل بچو دغه خېټه ډکولو لپاره کاروبار کې دې تېر کړله لیکن یاد وساته نن هغه بچي چې تا هغه اسلامي تربیت نه وي کړې دا په آخرت کې درته نه پکارېږي هم دقه بچي د قبر پورې ستا سره ودرېږي قبر کې به دې ښخ کړي والله که د دې زمانې بچي بیا ستا پسې دعا هم وکړي 2 رکعته نفل هم در پسې نه کوي لیکن کامیاب هغه انسان دی په دې دنیا کې چې هغه خپل بچی اسلامي تربیت وکړي په دې دنیا کې کامیاب هغه انسان دی او صدقه جاریه هغه وي چې کله ته یو کوی وباسي او هغې نه خلک اوبه ترشو چې وباسي محترمو تا ته به اجر میلاویږي یا ته یو مدرسه جوړه کړي یا ته مسجد جوړه کړي چې ترشو دغه مسجد کې د قرآن تلاوت کېږي تا ته به اجر میلاویږي لیکن د ټولو نه بهترین یوه لاره دا ده محترمو یاد ولرئ کله چې تا خپل دغه بچي نه عالم جوړ کړو دغه بچي نه تعلیم جوړ کړله دې چې تر څو د قال الله او د قال رسول الله دغه درس وایي دې چې تر څو شاګردانو ته سبق ښایي هم دغه بچي دغه اجر او دغه ثواب هم تا ته رسي نو ما او تا ته څه پکار دي محترمو چې خپل بچي نه به څه جوړو بچه به ووایي داسې نه سم بچه به ووایي قرآن حافظان به جوړو لکه تاسو په دې نه خوشحالېږئ چې قرآن حافظان به جوړېږئ نو سم بچه به وایي که نه څه به جوړوئ څه به جوړوئ د قرآن حافظان به جوړوئ او دویمه خبره مونږ خپل معاشره کې نظر واچو محترمو نن سبا په سوشل میډیا باندې زمونږ نوجوانان هغه څومره د باطل دغه کافرانو شکار شوي دي تاسو د خو به هر مولا په هر جمعه تاسو ته تقریر کوي که نه چې جنت شته جهنم شته الله شته پیغمبر شته لیکن ما او تا په دې غوږ باندې واورو او په دې باندې به وباسو عمل خو ما او تا نه کوو محترمو اصل بنیادي شی هغه تقریر کول نه وي اصل بنیادي شی هغه اورېدل نه وي اصل بنیادي شی دغه مجلس کې شرکت کول نه وي اصل بنیادي شی دا وي محترمو چې کله ملا درته د پیغمبر حدیث ووایي کله ملا درته قرآن ووایي او ته د قرآن او په حدیث عمل وکړي او خپل بچي ته هم دغه لاره ښایي محترمو نن په دې معاشره کې کم یو انسان داسې دی چې هغې ته د قرآن بیان کولو ضرورت شته زه خو دا وایم چې په دغه منبر نه دغه عوامو ته د قرآن او د حدیث دغه درس ورکول د دې په دې زمانه کې ضرورت نشته ولې ځکه چې هر انسان په دې پوهېږي چې جهنم شته هر انسان په دې پوهېږي چې که زه مونځ ونه کړم تلاوت ونه کړم ګناهونه وکړم زه به جهنم ته ځم که چېرته نیک عمل وکړم زه به جنت ته ځم محترمو نو ما او تا ته څه پکار دی چې کوم دین کوم قرآن ما او تا زده کړی دی په هغې باندې څه وکړو عمل وکړو تاسو فیسبوک پیژنئ بابا ته فیسبوک پیژنئ دا بابا اوس فیسبوک هم نه پیژني ښه دا د الله لوی ولي دی بابا ته د الله لوی ولي چې فیسبوک هم نه پیژني دا فیسبوک یو غټه بلا ده که نه نو دقه ته فیسبوک وایي دا غټ یو بلا ده چې کله ماشوم دې ته ښکاره شي که نه بس حملور شي وخوري ګورې بچي به د څه نه ساتئ فیسبوک نه به ساتئ زمونږ د ټول نوجوان نسل په دې کې تباه شو بابا ته فیسبوک نه پیژنې ستا بچي ښه که نه چې کور ته لاړ شي ورته چې بچي دا فیسبوک څه ته وایي هغې هم دا لوی بزرګان دی ښه هغې هم دا فیسبوک نه پیژني
ها ماشاءالله نو دا وګوره دا بابا نه دی دا اوس د الله لوی ولی دی کنه دی هم فیسبوک نه پیژني بچي هم نه پیژني ما وختي په فیسبوک باندې یو پوسټ وکړ په انډیا کې یو فلم جوړ شوی دی او هغه فلم کې غټ سیاستدانانو غټ لیډرانو تاسو ورته وټونه ورکړي هغه خلکو او د پاکستان کم غټ هدهداران خلک دي هغې لوی لوی تحریرات لیکلی وو چې دا ډېر بهترین فلم جوړ شوی دی چې دې کې د پښتانو تاریخ بیان کړی شوی دی نو لکه دا پښتانه اوس په فلمونو پسې به ګرځي او دغه نوجوانان ټوله شپه هغه فلم ته ناست دي هغه فلم به ګوري چې دې خو کې خو د پښتون صفت بیان کړی شوی دی هغه قرآن نه ګوري چې په کوم قرآن کې رب کائنات د پیغمبر علیه السلام صفت کړی وي هغه قرآن کې رب کائنات د هغه چا صفت کړی دی کله رب کائنات فرمای اولئک هم الراشدون کله رب کائنات فرمای اولئک هم الفائزون کله رب کائنات فرمای اولئک هم المفلحون دا هغه خلک دي چې په دنیا کې هغې د جنت زیری شوي دي دا کوم خلکو دا د پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو بیان دی محترمو دا اواز کورونو ته رسي کنه او دغه زنانو ته هم څه پکار دی چې خپل بچي ته اسلامي تربیت ورکړي خپل بچي ته اسلامي لار وښایي خپل بچي ته اسلامي درس ورکړي نن سبا ډېر خلک راشي مولیانو ته ووایي مولا بچي مې ډېر زیات نافرمانه دی مولا بچي باندې مې څه چل کېږي پیریان دی مولا بچي باندې مې څه چل کېږي زما خبرې نه اوري نو دغه بچي به ستا خبرې څه اوري بابا چې ټول عمر دې ورته دنیا ښودلې وي چې ټول عمر دې هغې ته د مسترقي تلقین دې نه وي ورکړی چې د قرآن درس دې ورته نه و ښودلی هغه بچي به ستا ادب څه وکړي هغه بچي به ستا احترام څه وکړي هغه بچي به ستا ادب او احترام کوي څوک چې د مور او پلار د ادب او د احترام او د مقام او د مرتبې نه خبر وي نن زما او ستا معاشره کې څومره خلک د مور او پلار د ادب نه مخ اړولې د مور او پلار ادب نه کوي نو ما او تا ته څه پکار دی چې خپل دغه ماشومان وروڼو ته او تاسو خپل دغه بچي ته قرآن او حدیث وښایي محترمو یاد ولرئ چې کله هم تا خپل دغه بچي ته قرآن او حدیث وښودله نو بیا دغه اسلام دغه نوم دا به باقي وي د هندوستان په سرزمین کې هغه خلک کافران انګریزان را جمع شوله او څومره قرآن مجید چې و دا ټول یو دریاب ته وغورځوله او دغه قرآن به یې ختموله یو عالم هغه انګریز ته مخامخ شو هغې ته وایي کیا کر رہے ہو دا قرآن ولې ختمول غواړي هغه انګریز ورته جواب ورکړي ہم قرآن کو ختم کر دیں گے ہم دین کا نام مٹا دیں گے ہم اسلام کو ختم کر دیں گے مونږ به اسلام هم ختمو مونږ به قرآن هم ختمو دغه بچي چې کوم اسلامي تربیت ته ښودلی وي هغه بس ګورئ ښه دغه ملا ورته څه وایي ارے ظالم یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے اس کو تو آپ ختم کر دو گے اس کو تو آپ ختم کر دو گے دغه قرآن چې کوم لیکلی شوی دی دا خو به ختم کړي لیکن راشه هغه انګریز ته وویل راشه دی خوا هغه خپل بچي مخامخ ورته ودرولو خپل بچي ته وویل بچیا قرآن ووایه شروع شه هغه بچي ورته وایي الف لام میم ذلک الکتاب نه شروع شوله هر سپارې نه لګیا دي تلاوت کوي هغه کافر ته وایي ارے ظالم یہ لکھا ہوا قرآن کو تو ختم کر دو گے رب کعبہ کی قسم ان بچوں کے سینے سے آپ قرآن نہیں نکال سکتے دغلی کلشوی قرآن خوب ختم کی دغلی کلشوی قرآن خوب هغه دریاب ته وغورځئ لیکن کافر دا وایي چې دغه بچي دغه سینې نه به قرآن څوک وباسي ګورئ ښه نن دغه ملا دا چې نن دلته تاسو ته منظوره کوي ستاسو څه خیال دی چې بس دغه مدرسې ته لاړو سهار لاړو ماسپښین راغو نو دغه تک راتک باندې دا قرآن رسېدلی دی نه دې قرآن دپاره د هندوستان په سرزمین کې بېشمار علما کرام قتل شوي وو هغه ظالمانو دغه علما کرام به یې راونیول کړل بابا پوهېږي که نه دغه علما کرام به راونیول او د خنزیرانو په دغه سرمن کې به یې بند کړله اور ته به یې وغورځوله همدارنګې
دغه علماء کرام به ونی ولا او هر ونه باندې به د سپانسي هغه ځوان کړلا او دی باندې به تیر نشانه لګول او دغه علماء کرام خپل د تیر نشانه جوړوله نن هغه مولا او هغه طالب ته مو ته په کم نظر ګورو اسی د سوچ خبره ما ته عالم ته څومره سپک ګورو لیکن کله چې ستا بچه پیدا شي د دې په غوږ کې اذان کوونکی هم دقه مولا وي کله چې بچی جاړي منډه کې مولا پسې راشي چې بچی مې جاړي دم کا کله چې دغه بد عمله چې ټول عمر د عالم خلاف غږېدلی وي هم دقه انسان چې کله وفات شي هم بیا دقه مولا ته محتاج وي او راشي مولا ته وایي چې راسه جنازه وکړه نو ما او تا ته پکار دی چې خپل بچی نه هغه څوک جوړ کړو چې سبا ستا جنازه کولی شي بابا چې څومره مال او دولت هم وګټي چې قرآن زده کړی نه وي چې کله مړ شي او چې بعضې داسې وي چې اعلی ډګري حاصل کړی وي لیکن چې کله ته مړ شي او بیا چې ورله د مونځ کولو طریقه نه راځي او شاته ولاړ او خلک ستا مونځونه کوي او ستا بچي ستا مونځ نه کوي د جنازې مونځ ته نه ودرېږي دې نه به لوی د افسوس مقام وي نه به وي که نو خپل بچي له به اسلامي تربیت ورکوو او د مولا او د مسجد سره به خپل نسبت او تعلق جوړو ښه دغه دین دغه اسلام دې دپاره به جبرائیل علیه السلام واپس به نه ګرځېږي ښه دې دپاره به پیغمبر علیه السلام به دوباره نه ژوندی کېږي دې دپاره به هغه مخکې امام ابو حنیفه رحم الله به بیا نه راځي بابا ته به عزم کوي دقه ماشوم تربیت به ته اسلامي کوي دقه ماشوم نه به د دې زمانې امام ابو حنیفه به جوړېږي انشاءالله دقه بچی ته قرآن او حدیث لار وښیه دقه بچی د ګناهونو نه منې که دقه بچی اسلامي تربیت وکړه هم دقه بچی نه به د دې وخت شیخ عبدالقادر جیلاني به جوړېږي او څومره زنانه چې زما اواز اوري هغې ته هم پیغام دی او باباګانو تاسو ته هم پیغام دی عمل به کوئ که نه انشاءالله بچه ووایي انشاءالله څوک عمل کوئ بیا یو واقع وایم بس عمل به کوئ اصل کې ما او تا د الله ذات نه پېژنو ما او تا د الله د ذات نه خبر نه یو پلار او هغې یو زوی هغه پلار زمونږ د دې زمانې په شان د خړسرې نه و او هغه ښځه د دې زمانې په شان د ښځه نه وه هغه هم دینداره وه خاوند هم دیندار و هغه هم په قرآن عمل کوونکې وه خاوند هم په قرآن عمل کوله د دې یو بچي و دغه خاوند او دغه ښځې دې سوچ وکړو چې ما خپل دغه بچي ته د الله رب العزت په ذات باندې به عقیده مضبوط کوو او دغه بچي ته به مونږ اسلامي تربیت ښایو ښه اسلامي تربیت دپاره ضروري دا نه دی چې ته به د وقت زمانې لوی بزرګ وي نه دقه عام انسان چې کله ته منځونه وکړي ګناهونو نه ځان وساتي په ګاونډیانو باندې ظلم نه کوي چاته لاره نه بندوي هم ته د دې زمانې بزرګ یي نو دوی وویل چې موږ به خپل بچي ته اسلامي تربیت کوو نو سحر کې به دغه بچي دی به تلو اصول کې به یې سبق ویل بابا اوري دی به اسکول کې سبق ویل دی چې کله واپس د اسکول نه راغی دا بچي به وږي شو چې کله وږي شو نو دی به خپل مور ته وایي چې ماله روټۍ راکړه مور به ورته وایي روټۍ خو نشته ماشوم له ماشوم و په سم څه نه پوهېدو دی ورته وایي چې روټۍ نشته نو څه وکړه زه وږې شوی یم دغه مور ورته وایي چې الله نه وغواړه چا نه وغواړه چا نه وغواړه الله نه وغواړه دی وایي بچیه لاړ شه چاردام وکړه بیا واپس راشه 2 رکعته مونځ وکړه او چې 2 رکعته مونځ وکړې دغه کمرې کې وګرځوه دا بسترې اوچتې کړه او وګوره یو ګوټ کې به الله درته روټۍ بندوبست کړی وي تا ته به میلاو شي دغه بچي د اسکول د راتلو نه مخکې مور به روټۍ تیاره کړله او چېرته بسترې کې به په پټه کېښودله دغه ماشوم چې کله راغی اسکول نه چې راغی 2 رکعته لمونځ به وکړله دعا به وکړي چې الله پاکه روټۍ راکړه وږې شوی یم کله چې دغه ماشوم لاړو هغه کمره کې وګرځېدله نو دا روټۍ خو ورته چا ایښودلې وو مور ایښودلې وو که نه چې کله هغه روټۍ راواخیستله ماشوم به چغې چې الله پاک ما ته روټۍ راکړله چا الله پاک خو دا روټۍ ورته چا کېښودلې وو مور ورته کېښودلې وه نو یو ورځ داسې چل وشو چې دغه مور او پلار دوی واده ته لاړو دی چې کله واده ته لاړو
بچی سکول ته لاړو. نو په دې ټیم کې دغه مور ته یاد شو چې اوهو نن خو مې هغه روټۍ نه ده کېښودلی شوې، زمونږ د ټول عمر هغه محنت به ضایع شي. چې نن بچی راشي او وګوري هغه کمرې کې به روټۍ نه وي، چې روټۍ نه وي زمونږ هغه ټول محنت به ضایع شي، بچي به ناامیده شي چې الله پاک ماله روټۍ رانه کړو. بس دغه مور او پلار هم نیکان وو. هغه واده په کور کې دي دواړه بس په نفلونو باندې ودرېدل، الله ته جړاګانې شروع کړله، الله پاکه زمونږ پرده وکړي. دغه ماشوم راغی، نور کله چې څنګه چارنام وکړله، 2 رکعته لمونځ وکړله، نن هم هغه شان لمونځ وکړله، بیا دعا وکړله چې الله پاکه ماله روټۍ راکړه، وږې شوی یم. چې کله دغه ماشوم دعا وکړله په دې کې بهترین خوشبویي په دغه کمره کې جاري شو. محترم دغه ماشوم حیران شو چې پرون خو داسې خوشبویي نه وه، نن داسې عجیبه غوندې خوشبویي ده. دغه ماشوم راوړه بستره اوچت کړه، د دنیا هر نعمت هر رنګ بهترین خوراک په هغه ځای کې پروت و. الله پاک هغه ماشوم ته بهترین خوراک بندوبست کړی و. دا ولې دغه ماشوم دغه عقیده په الله باندې مضبوط جوړ شوی و. نو ما او تا ته څه پکار دی چې خپل بچي له اسلامي تربیت کوو او په الله رب العزت باندې به خپل او د خپل بچي دغه ایمانونه دا به مونږ په الله رب العزت باندې به مضبوط جوړو به کړي انشاءالله. نو بس دغه خبرې په دې باندې عمل وکړئ، خپل ماشومان اسلامي تربیت وکړئ چې سبا له تاسو ته پکارېږي. محترمو چې څوک هم د خپل بچي اسلامي تربیت وکړي دې چرته هم نه پښیمانه کېږي. ښه دې ته به الله رب العزت ډېر لوی مقام او مرتبه ورکوي. ګورئ دغه دنیا کې څومره لوی لوی ډاکټران وي، دې هم چې کله وفات شي دغه مولا ته محتاج وي. جنازه څوک کوي؟ امامتي څوک کوي؟ جمع څوک ورکوي؟ مولا ورکوي. نو خپل بچي نه مولا ولې نه جوړوي؟ تاسو جوړوئ به که نه انشاءالله. او بیا دغه نوجوانان چې کوم دی که نه، ګورئ مونږ مسلمانان یو. څوک یو؟ زمونږ کار څه دی؟ زمونږ کار دنیا کې نشته. خام پیغمبر علیه السلام فرمایي چې تاسو په دغه دنیا کې کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، تاسو په دغه دنیا کې داسې اوسېږئ لکه چې یو مسافر. دا کله چې مسافر یو ځای ته لاړ شي او یو 2 منټه وقفه وکړي نو دوی هلته دومره زیات ایسارېدلو سوچ نه لري، بلکې دې ځای نه بابا ته چې پېښور ته ځي په لاره کې چېرته 2 منټه ودرېږي نو اول خو ته کوشش کوي چې زه دلته نه ودرېږم، که ودرېږي هم چېرته موس ټایم به وي یا خوراک به کوي، لیکن بیا به خپله هغه منزل ته به ځي. زما او ستا منزل هغه آخرت دی، زما او ستا منزل دا دنیا نه دی. په دې دنیا کې مونږ څه دپاره پیدا شوي؟ الله پاک فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما دغه انسانان او دغه پیریان ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي. څه دپاره؟ آخري خبره کوم په دې عمل وکئ، بس بیا بس کومه صحیح ده. وس بابا جواب به راکوئ. وس دا باباګان وس راغلي. ښه وس آخري دا یو خبره واورئ، ستا په کور کې چیني نه وي او ته خپل بچي ته پیسې ورکړي چې بچیه لاړ شه هلته نه ما ته چیني راوړه، او دغه بچی لاړ شي په هغه پیسو باندې دا بچی لاړ شي په هغه پیسو باندې لاړ شي سګرټ وڅکي یا په هغه پیسو باندې شراب وڅکي، دا بچی به ته ژوندی پرېږدي؟ نه به پرېږدي، ډبوي به که نه؟ خود به ډبوي. همدارنګې الله پاک فرمایي انسانه د عبادت دپاره مې پیدا کړې، او که دغه دنیا کې ته عبادت پرېږدي، دغه دنیا کې ته منځونه پرېږدي، دغه دنیا کې ته مور او پلار قدر او احترام پرېږدي، دغه دنیا کې ته د الله نافرماني وکړي، چېرته به ځي؟ چېرته به ځي؟ دغه قبر ته به راځي، او که دې قبر ته راشي که نه بیا به الله پاک در سره ګوري او د الله عذاب ډېر زیات سخت وي. نو ما او تا ته پکار دی چې خپل ایمان په الله مضبوط کو، خپل تعلق قرآن سره جوړ کو، خپل د بچي اسلامي تربیت وکړو، خپل نوجوانانو ته اسلامي لار وښایو، او خپل دغه سوچ دغه دنیا د هر محنت او د دنیا د هر قسمه خواهشات او نفسیات او د هر رقمه مزو نه ما او تا خپل ځان وساتو. ما او تا د الله شو، بیا الله زما او ستا دی که نه؟ داسې نه ده؟ څومره لوی لوی کاروباري خلک چې دي راشي دغه مولیانو ته ووایي چې مولا دعا وکړه چې کاروبار کې مې برکت راشي. ګوره مولا څومره غریب وي لیکن ښه خوشحاله وي، مولا څومره غریب وي ښه ښکلې جامې اچوي، مولا څومره غریب وي لیکن ما ورته غړ غړ افسران ورته کښېني او پاسي. نو خپل بچي نه به څه جوړوو؟
خپل بچنه بس جوړو خپل بچنه بس جوړو اسلامي تربيت په خپل بچو کو خپل بچنه بس تربيت کوي اسلامي تربيت وکوي دنیا کې هم ګوره دنیاوي تعلیم هم په خپل بچو ورته اسکول ور باندې وای چې ډاکټران جوړ شي چې سبا بیمار علاج هم درته وکي او خپل بچنه لوی لوی ساينسدانان هم جوړ کړي لوی لوی انجینران هم جوړ کړي چې کله ما او ستا په دغه معاشره کې دغه باطل دغه ګوره خپل بچی ته په دې زمانه کې بابا صرف مدرسه ونه خایخه چې ته ورته صرف د قرآن او حدیث خپل بچی ته سکول تعلیم به هم ورکړي چې سباله ما او تا دغه انجینیرینګ دغه کار کې یو کافر ته محتاج نه یو ما او تا خپل کور جوړولو په وخت کې نقشه اچولو په وخت کې یو کافر او انګریز ته محتاج نه یو ما او تا سبا خپل د بجلی او خپل د مسجد د اوبو دغه فټینګ کې چرته غیر مسلم ته محتاج نه یو ما او تا خپل بچی ته دنیا دغه تعلیم په هم ورکو خو دې سره اسلامي تربیت په هم ورکو سبا ورکو اسلامي تربیت الله رب العزت دې مونږ ټول ته اسلامي تربیت نصیب کړي والله تعالی دې مونږ ټول ته د پیغمبر علیه السلام په نقش قدمو باندې د تللو توفیق راکړي والله رب العزت زمونږ دغه حقیقي سترګې کولاو کړي چې ما او تا خپل آخرت ووینو او دغه دنیا نه زما او ستا زړه تور شي چې زما او ستا آخري ټکانه جنت جوړ شي الله رب العزت دې مونږ د پیغمبر علیه السلام په دغه احادیث باندې او د الله رب العزت د عظیم الشان کتاب باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين